یمن کې یو بادشاه ابرهه هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځئ دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو دا خلک به چې کلم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به کو هغه وی د عزت د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغه عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو نه یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړ د بې عزتۍ په خیال چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بې عزتي یې کړی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چې ته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نورم شغله شو هغه اور خو هسې چې ته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نورم غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودسمات یې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړی ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا بروانه و نو د ابرهه لوی لښکر راغی د اتیان 200 پکې د اوښان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره خو که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلي د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل وی څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او خان دی اسونه دي وسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو چې خالي یې کړو موږ به غرونو ته ولاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ کړو جنګ څه دپاره بس قوم وی دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا به دغه بیت الله روانو چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چې ته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویرېږي نو چې کم څاري په ګوتو ورتلل نو هغه یې نیول هغه یې په خپله قبضه کې راغېښتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې ستا اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ده ور به شم زه به خپل اوښان ته یې وغواړم نو دې ورغې خشته جامې اچولې نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناست و یو ځای کې پړه واچولې نو چې عبدالمطلب څنګه ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې دې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی د مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه د خپلو وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندی یې ډېر مبارک دی او که دې سړي ما نه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده ما نه واپس ځم خو که ده ما نه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي دي خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده وخت دی ډېر ساده وی ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ده نو ستا به نه واپس ځم نو ایله اوښان غواړې ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړې نو ته اوښان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم د چا مالک یم د اوښان نو خپل اوښان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي انا رب الابل ورب البیت هو الله زه د دې ابل او د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی هغه ته الله وایي زه خپل شی غواړم الله یې د خپل شي تپوس وکړي هغه وی ډېره ښه ده اوښان یې وله ورکړه ویې ته خپل اوښان بوځه هغه خو خپل اوښان بوتل مکې ورته خالي کړه خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو اوس هم د مزدلفې او د منا په دا مینځ کې بس اخري د منا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره
بدايه مزدلفه دغه ځای کې د منا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده نو چې کوم مشر اتی محمود دغه نوم دغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته اب واپس ته ښي طرف تم ته ګس طرف تم ته شا تم ته خو مخکې نه ته او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل توتکرو په شان دی دا توتکري نه دا زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې قطقاڼې یو قطقاڼې په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتلل به او د بره نه به یې ډرون حمله کوله دغه ځای نه به یې شي راخطا کو خو چې کوم یو کاڼې به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو ختم ابرهه خدای پرېښوده پکې مردار نه شو د هغه اتیو تښتېده هغه سره خدای څه چل وکړه هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روخې جوړې وجود یې داسې شو چې سخا شو سخا یمن ته واپس ونه رسېده په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو سخا ګنده او ختم دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي لا حضور پاک مبارک د خپلې مور په ګېډه چې دا واقعیت شوي دي دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي دا بله نښه شوه عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړه وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته یو عبادت مې وکړو اجیانو لپاره مسافرو له اوبه راغلې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي الله یو سوال درنه کوم یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه زامن راله راکړه او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالوم دا نظر به خلکو کو منښته به یې کول لکه اوس د ګډې چې د چیلي نه منښته کوي بیا یې د خپلو بچو منښته کوله نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالوم نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه 10 زامن وله خدای ورکړل چې 10 زامن خدای ورکړ یو ځل اوده دی نو خوب یې ولیده نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کړ منښته دی پوره کړ خدایا څه مطلب او دا خو ما ویلو چې کله زامن مې وشي یو پکې لالو دا سوچ نظرونه ګورې خني خرونو ډېر خلک اوس هم نظرونه کوي نبی علیه السلام فرمایي وی نظر تاله فایده نشي در کولی او تاوان نه نشي بچ کولی ډېر خلک وایي که نه یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه لالو که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کومه دا خدای سره جوړې جاړه مه کوه نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی وی نظر تالن فایده نشي در کولی او نه د تکلیف نه بچ کولی شي انما یستخرج به من البخیل خو بخیل پیسې نه ورکوي د دې نظر په برکت ته خدای پیسې راوباسي نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیش کې خیرات وکړه دا مو چې که دا کار دی وکړه نو ګډ به حلالوم اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دې حلال وکړه نو خیرات دله کومه او که دې ونه کړه بیا دله نه کوم ولیوفو نذورهم خو چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کوې که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کوم دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم خیرات به کوم یې ګنې نه که دا کار دې ګنې نه کوم خدای پاک وایي اړو کوم یې دله نه مه کوه خیرات زما دې خیرات ته ساجت دی لکه ما ته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړه نو دا شی به دله در کوم او که دې ونه کړه نه یې در کوم نو زه خو محتاج یم زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه خدای چاته محتاج دی الله به یې اړو کوم یې دله نو نبی علیه السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی نه خیر در کولی شي نه د نشر ختمولی شي بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت کې راوځي نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالو نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به ولې غوا خو د 100,000 روپو ده خو د 100,000 روپو ده چې پیسې ورکوي نو 2,000 روپۍ ورکوي چې د چا ته وښي زمیندار ته وښي یا ګاونډي ته وښي دا مې منښت دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دی خوشحاله بیا 2,000 ده د 3,000 چل جوړی کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې د کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار 4 نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله دې دیګ پیسې چاله ورکړو نو منه دی ولې مخکې نه بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خرچه راځي بیا څه وایي زه به تې خورم او که نه چې ځان له دې پخوه نو پخوه که نه
یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکینو په فقیر خوري، نه به پخپله خوري نه به بچي خوري. نو بعضې خلک کوي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه، ولې بچ دا هیلې حوالې دي، هیلې حوالې به نه جوړوي، دړی دې پکې واچو دم دغه دیګ دی، نه به پخپله خوري نه به بچي خوري. بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم ځای پیدا کوو. نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم، ما خو درته نه وویلې. نو مخکې نه سوچ کوې، منښتې مه کوې، قطعا چې منښتې ونه کوې بیا به پخپله نه خوري، بچي به دې نه خوري، او چې څه منښته دې کړې ده مقه به ورکوې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکوې، به غریب مسکین فقیر به کوم ځای پیدا کوې. نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ. الصدقة ترد البلا، صدقه مصیبت رد کوي، پیشکي خیرات کوئ خدای به هم دغه مصیبت تکلیف نه ساتي. نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس دې شته، هغه منښته کړې وه ته اوس دې منښته پوره کړه. 3 شپې یې خوب ولید، بس هغه ته پته وه. نو هغه وایي چې 10 زامن مې دي اوس به پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم. دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و، خلکو خو به یې قدر کوو عزت کوو، مشران یې ټول راوغوښتل چې راویې غوښتل وایي قرآندازي به پې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم. اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته. عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ د هغه په سر راوخته. خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي وو، ډېر ښکلي او د دې تندي نه رڼاګانې ختلې. او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه چې د دنیا خلک مکې ته روان دي، د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به ویې یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې، د کې نښې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر. نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو. د مکې غټو غټو خلکو دا شوق چې دې زما زوم شي، د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق چې د عبدالله زمونږ زوم شي، لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي. دا د خلکو شوق او خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې. او بل عزتمنه مو او ښایسته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو دغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول. نو چې قرآندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته، د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زمونږ ورور به نه حلاله. دا نور 2 دي د پلاره، څه پکې 2 دي څه پکې 3 دي د یو موره، او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې به نه حلاله. او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلک وو هغوی به مې چې ګوره دې حلال نه کوې، نو خو ډېر مبارک انسان دی دې حلال نه کوې. بیا به یې قرآندازي واچوله، بیا به د هغه په سر راوخته، بیا یې قرآندازي بیا به د هغه په سر راخته. ویې څوک نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه، هغې ورته ویې داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښ ودروه د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قرآندازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال کړه، که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي. نو صاحب 10 اوښان یې راوستل، نو چې قرآندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته، نو بیا اوښان 20 کړل. نو چې 20 اوښانو د عبدالله منځ کې قرآندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته، نو اوښان یې 13 کړل بیا د ده په سر شو. نو اوښان بیا ورته 10 نه زیاتول، اخره کې 100 اوښان شو، یو خوا 100 اوښان بل خوا عبدالله. نو چې قرآندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته، نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومانې لوڼې هم خوشحاله شوې. نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 اوښان حلال کړي دي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی حلالوم، الله ورته ویې زوی دې حلال کړه. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله وی خدای پاک بچ کړه، د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوی خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلی شوی و 100 اوښان حلال شو، خدای پاک بچ کو. دا به په دې به نبي هم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تللي چې ته د پخوانو کتابونو خلک راغلي او تورې ورسره وې، هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو. نو ځنګل ته دې اوتې و نو هغوی پسې ځنګل ته لاړل، چې ځنګل ته ورپسې لاړل تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه، او هغه
چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي هغه یې په مخه کړل ویې شړل او څه یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف دا د بنو زهره قبیلې و، هغه دا هر څه منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کړ، غیبي مخلوق خدای پاک را د دفاع دپاره راوستل او دغه قاتلانو نه بچ کړل، غیبي خلک هغه را رسولیدل. نو ما خو تاسو ته ووایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له موږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولېږه، وایي که ستا خوښ د ما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لونه ورکوي نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې دوی له خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د دوی برکات خو ما لیدلی دي، ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ کړه، خو ما لیدلی دي، بلکل شابه راځه او زه د لور درکوم. نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلاړله او نکاح بیا وتړله نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کړی او څو شپې پاتې کېده. دا قانون دا هر علاقې خپل رواج. نو عبدالمطلب لاړ او د هغه دوه لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې ته عبدالله له وغوښتله. چې ځان له ته کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو او یو ته عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي نو پلار مخکې اکثر وروست وي. نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کو. نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته دلته راشه. نو عبدالله ورغی نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې وکړه. عبدالله وی نه زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو راووتې بار ته. نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه هغې سره نکاح وشوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زړې قاعدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه. نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه چې ودرېد وی زه په مخه دی ښه داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابل زما ډېر دارمدار وکړ او ډېر قدر دې دمه وکړ او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو. ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وایي او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم، خو ته چې بله وسلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي دا ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي څوک 30 یادوي خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې ستوري به چاودل. دا ستوري نه دي دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کول دا به چاودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي، کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغې به هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به وې دو خبرې به یې کولې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دی به څه وې هغې ته به یې دمکي ورکوله وی صبر وکړئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او که هغه دنیا ته راغې نو موږ به ورسره ملګري کېږو تاسو باندې حملې به کوو پرېږدو به نه تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه قرآن شریف کې الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. مخکې به داسې وې او کله به څه وې وی خدای توسل به کو وسیله به کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکې د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول
او استاد دا به چې هغه باندې به موږ ایمان راوړو او د مدینې من خو خلکو سره جګړې کوو خو فلما جاءهم ما عرفوا چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پیژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی نو کفرو به بیا پې کفر وکړه نو خبره لاړې شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو یهودیانو سره جګړه شروع شوه دا هغه پیشنګویی دي مخکنی د حضور پاک متعلق دغه زمانه کې چې د حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته خو زه به ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه دارون هغه وایي زما پرون څه کې شریف سړی خو چاته رون نه ښي وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی تا نه پېښه نه دی زما پکې لوی غرض دی وایي زه چاته رونونه نه ښیم خلک ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه حضرت ابوبکر صدیق یې مجبوره کړه هغه ورته رون وښو یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون چې رون یې ورته وښو نو هغه کاهن ورته څه وایي وایي د آخر زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه نو وایي ته به یې لومبۍ خلیفه او ته په لومبي ایمان هم راوړې وایي تا د څه نه پته ولګېده وایي ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستاسو نوم دی فلانکې د پلار نوم فلانکې د فلانکي قوم یې د فلانکي قوم یې وایي دا چې ستا څه ماته وایي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون به یو تور داغې نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري را کړه وایي صاحب ایمان دی زما در باندې بې دلیل در باندې زما ایمان دی زه دې مانم زما ژوند تا سره تېر شو زه پورې تا چې ته دروغ ویلي نه دي خو ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي زه خبر یم نه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نه شته نو حضور پاک ورته وایي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پلقا پلوقي به ختېدل دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړی او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو یاره دې موږ له څه راکړل چا به یې دا زناکاري بندو چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دي داسې قسمه خبرې پکې شروع شي او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول نسب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم چاڼ که پیدا کړ نو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب و او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کوم بهترین نسب و هغه د قریشو و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کوم بهترین نسب و نو هغه د عبدمناف و نو هغه بیا چڼول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و نو هغه چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت د ربیع الاول ده نو به انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ رب ذوالجلاله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیب کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او الہ العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځولی قبر کې چې کوم سوال او جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق نو خدای په هغې کې موږ رښتونې کړي الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنۍ په روغې بدله کړي او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصایب او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 611 نمبر 61 کې تاسو موضوع واورېده د حضور پاک د راتلو نښې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سید فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 مخکې دې باندې سره سپیر راغلی
هغه په پیشو ورټوپ کړی او دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو ده مګوله مې ساتلې ده او هغه دې راله ماته کړه هغه تور اوچته کړه سپی یې پیو سپی یې مړ کړه باندې چې تور اوچته کړه خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه دکاندار یې ووه هغه د دکاندار وروڼه راله بګا کې ووه درې وغځېدل مړه شو شیطان ورته ودرېدل ټول کار هم په خپله وکړ ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه نور کار تاسو وکړو یادوی ما هغې بیخ دې وځه خو په دا ګوته کې دې ټول چل وکړ او هغه د ګوته نه ده هلته ړته ناست وی هغه درېم غرق او تباه کړه نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا الله وی الخناس که دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تښتي یخنس دا خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله شی بانګ وویلی شي نو شیطان تښتي او ټیزونه اچوي له دراتن بانګ دومره یریږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تښتي ټیزونه اچوي خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو دې ته کښېني نو چې سلام وګرځی زه نه ویم حضور پاک فرمایي نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل هلکه ما څو رکاته وکړل زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و هغه به ډرایور ته وی پلان کې زما اودس شته او که نشته هغه به دې مونږ نه څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دی ته پیچه اودس دې پیچ هلکه ما څو رکاته وکړل موږ ته نه څه خبر یو دا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القا چې نو مانځه نه فارغ شي لا یدري پته نه لګي چې څو رکاته مونږ نه کړی قربان شم د ښکلي پیغمبر د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وې چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نه موجود شوی لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ښیم ډاکې او غلاګانې زیاتې شوې لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې مستقل قومونه دې ته پراته اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه کرکونده او کاشت کمو خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بالکل نه وه او نورو علاقو کې اوبه کمې وې اوس هم د عربو ملکونه چې څومره د سنګستاني دي او د شګو او د کاڼو او د غرونو نه ډکه علاقې دي او کم سمندر دریاب اوبه چې دي تراخي اوبه دي په هغې سیراب کول هم نشي نو دوی به شام ته تلل تجارت لا یمن ته به تلل تجارت لا او د هغې نه به مالونه راوړل نو دا قافلې به په لاره تلې نو بعضې ډاکوان به غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست او قافلې به یې لوټ کولې داسې په پټه نه په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوې ډاکې زیاتې داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران څونه څوکیداران به قافلې سره دي یو قوم به پې غونډ راغی هر څه به یې لوټ کړل ته یو مېړه دا یو د جاهلیت دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه دویم پکې بدعملي عامه وه فحاشي او بربنډتوب حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو به بربنډ تاوېدل مکمل به جامې وستې رابلل قریشو ته به یې موږ له جامې راکې که قریشو به له جامې ورنه کړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هلکه وایي موږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کوو چې دا کمیس او پرتوګ دی د خدای جامه دا سرمن ده دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به یې کول او که دسماتي له به تلل دوه ملګري بلکل حیا ختمه وه نو د دې ځای نه به تلل او دسماتي راغه بانډې او میرې او شولګرې ته نو جامې به یې وویستې جامې به یې نه وې کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وال اکثر د پرتوګ په ځای به یې لنګ و او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر تاو کړی نو اکثر به بربنډ روان و په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و دی ژوند و چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي اندازه ولګوي چې دی به نور څومره حیاده کړي دومره بېحایي پکې عام وه ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې د ښځو مټې او لاسونو او خېټې به ښکاره لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو چلیږي رو دا رواج دا بربنډتوب عام شو دا جاهلیت دی د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو هغه د هدایت اثرات رو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کېږي نو زما وروڼو بربنډ طوافونه د بیت الله او دسماتي له به تلل بربنډ به تلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې ابه نښې وې چې که د چا هم بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې ورځي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کېږي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو او په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي نو چې څونه بېحیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به هم پکې نو دا حیا به هم نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو د هغې به بیا مختلفې طریقې وې بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وې دا د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کوي
ګڼ خلک به ورلل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه د هغه ښځه چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل بیا کېنول او ورته به یې وی تاسو ته خو خپله پته معلومه ده که نه ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښوه دا به د ماشوم پلارو په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دی ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی هغه به انکار نه شو کولی دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلکو علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول هغه قایف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مه ګوره او دې زناکارو ته مه ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار هم نو په یو به یې ګوته کېښو دا د ده نه دی بسه به د هغه بچی دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دوی به پخپله یو سړي نسب به خراب او کمزورې نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي ما له حیا راځي او دا حدیثو ثابت دي او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره ده او د جاهلیت بیان دی نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې د چا نسب به خراب او څوک به بیکار او پروت نسب والب نو ښځه به چې ته یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوند و نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي حیران بشي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي څاروي د ښه نسل دپاره لیږي واو میخې او ګډې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سړو له لیږلې دا څومره جاهلیت او دې نه چې لږ ور مخکې شي نو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وې خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې او دا نور خو پرېږده ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړی به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و ډېر خلک پکې ده چې خپلې سکه میندو سره یې نکاحونه کړي دومره جهالت دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیاتی او بلب پکې بلکې د بلب په قدر سړی پوهېږي د دروازې بلب بلي نو څوک د بلب په قدر نه پوهېږي او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بلب په قدر څوک نه پوهېږي خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بلب بلکې رڼا شي نو خلکو ته د بلب قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیاري ختمه کړه نو دا د کفر او د ګمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومۍ راښکاره کړه چې قدر معلوم شي پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې دا خو د مارونو د دې خلکو بې حیایي وه او عقیده څه وه شرک به یې کو شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګول کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي د بیت الله نه ګیر چاپېره 360 بوتان هلکه 360 ولې دي دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي دا د 360 بوتانو نه ډک وي د کال ورځې 360 دي د هرې ورځې جدا خدای دی دا یو د دې ورځې خدای دی نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي که جاذبې پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي دا هر څه دا یو خدای کوي دا د کار دی سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي د کال 360 ورځې او 360 بوتان خدایان د دې چې کوم قوم کاڼو ته سجدې لګوي اندازه ولګوي دا شیطان دوی ته خوښ کړی و شیطان د دوی په زړه کې اچوي دا کاڼي د دوی څوک و په دې هم تاسو پوهېږم دا بوتان دا د دوی د مشرانو ډیزاینونه و تصویرونه و په کلي کې چې به کوم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت به یې جوړ کړ په کلي کې چې کوم عالم به جوړ شوی و د هغه بوت به یې جوړ کړ پیغمبر به و د هغه بوت به یې جوړ کړ د پیغمبر د زوی بوت به یې جوړ کړ د پیغمبر د ښځې بوت به یې جوړ کړ د پیغمبر د مور بوت به یې جوړ کړ دا به یې جوړول او څه به یې وي ګوره دا سوچ دی اوس هم زموږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته ده په هغې هم تاسو پوه یم هغه څه
دا د دې سوچو هغوی به وی چې موږ دې بوت ته سجده کوو نو دا بوت چې د چا ډانچه ده هغه موږ نه خبرېږي او اسوک دی د خدای نیازبین دی جی هغه عالم تیر شوی دی ابوذر تیر شوی دی پیغمبر تیر شوی دی د پیغمبر زوی تیر شوی دی نو چې دته میرام را مکل الله نه خبر شوم د قیامت پر ورځ باغه د خدای په دربار کې زموږ سفارش کوي ما نعبدهم قرآن کې الله وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې بوتان عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیری چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زموږ د خدای په دربار کې سفارش وکړي او خدای ته نږدې کړي اوس هم ډېر خلک زموږ دا وطن ګزاره کوي تاسو لاړ شئ پنجاب ته چې پته درته ولګي زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی او راشه به دنه زوی م غواړه زوی به هم دې درکوي او بیمارۍ نه جوړول به هم دې کوي او بیماري به هم دې ختموي او پیسه به هم دې درکوي او عزت به هم دې درکوي دقه شی شروع دی قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې چې خلک ورته دا ګنجبخش وی علي هجویری رحمت الله علیه دا ډېر نیک سړی تېر شوی دی او بزرګ تېر شو نیک سړی او بزرګ و د هغه په تعلیماتو عمل وکړه نیک سړی او بزرګ و د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه نیک سړی او بزرګ و که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا ستا فایده شوه قسم دی ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناست یم چې ما په خپل یو سړي ولیده قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنې علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله څه جهالت دی د دې خلکو دا تندې بې د الله نه بل چاته به نه لګي دا به چاته لګېږي الله ته او چې دا دې عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی ما له خیر راکولی شي ما نه شر ختمولی شي دې ته شرک وایي او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي قانون په خپل ځای دی خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي هره ګناه به درته وبخي خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دې کې د خدای رحم نشته دی به لازما همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت وي چې خدای نه بخي ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا او هیلې باندې ورته جوړې دا هیلې باندې خو د مکیندوالو سره وي ورشه دا ورنږدې شه د هندوستان ته هغوی چې بوتانو ته رام کړي دا هیلې باندې دلیل هغوی سره هم شته بې دلیل هغه هم نه دي لګیا هم دقه وایي چې دا بوت ته چا دی چې دا د فلانکي دی ګوتم بت دی ګوتم بت خو ډېر لوی سړی و جي او ډېر نیک سړی و او د خدای ډېر مقرب انسان و نو چې دې بوت ته سجده کوم هغه ګوتم بت ما نه خبرېږي هغه به ما په دربار کې سفارش د الله نه کوي دا بوت ته ډېر نیک سړی تېر شوی دی جي هغه نیک سړی څوک و دا د هغه زوی بوت دی او د خپل زوی سفارش نه کوي ما به هم کوي منځونه نشته روجې نشته هېڅ هم نشته زه تلم یو کال لاهور ته دغه د ربیع الاول میاشت وه یو ګاډي والا سره ډرایور سره پل ناست وم زما لا خیال نو هغه هلته کې ځای په ځای صاحب په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صاحب په څه ورته ویل کېږي په بازارونو کې دا چراغان دا بلفونه او پړقا پړوپې ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی هغه ډرایور چې نو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګیا او سره یې لقاو ما خیال نو شپه زمونږ یو بل ځای کې وه نو ما هغه نه تپوس وکړه هغه ډرایور نه مې دا څه چل دی آپ کو پتہ نہیں داسې تعجب یې وکړ میں کیا عید میلاد النبی لگ گیا میں نماز پڑھ لیا نہیں نماز پڑھیں گے کوئی بات نہیں مونږ نه خبر ناولیا استنجا دې نه کړې چارهدام دې نه کړې مونږ نه خبر بس په دې خوشحالېږې چې ما بلفونه ولګول په دې به دې خدای بخي اطیعوا الله واطیعوا الرسول قرآن وایي زه نه وایم چې د خدای او د رسول تابعداري وکړه هله به بخلې کېږي قسم په خدای که ته د ورځې 50 کروړه کرته ووایې چې د پیغمبر علیه السلام امتي او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته مینه ده او په کورونو کې د دنیا چراغان کې لمونځ نه کوې روژه نه نیسې د پیغمبر تابعداري نه کوې نشته بخل باله کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړې ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر الله وایي ما دله نمونه درلېږلې د پیغمبر علیه السلام په شکل کې حضور پاک په خپله سجدې لګوي الله ته دومره اوږدې سجدې لګوي چې خپې مبارکې وپړسېدې حتی تورمت قدماه دومره اوږدې سجدې لګوي بی عائشه صدیقه ټول روجې نیسي او دغه نیکانې بیبیانې چې زموږ ایمان دی او یقین هم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانې دي حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره حضرت عمر فاروق ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علی مرتضی ته وګوره او حضرت حسن او حسین ته وګوره په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سولولې دي
او صدقې به ورکولې، نو هغه خو اسانه خبره وه چې د پیغمبر ملګري یو هسې مونږ خدای بخي، هسې د جنت زیری شوی. اصل سیز عبادت او تابعداري ده، په دې نشته. دا په صرف چراغان کار نه کېږي چې صرف چراغان به کوم، او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کېږي، جلسه او جلوس به کوم مه کوه. دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي، چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم، چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم، چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي، او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي. دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډ سپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما نعتونه مو یو مونځ نشته او روژه نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي. ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی. عشق دې ته نه وایي، عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي. مجازي عشق بلي د پیو مجنون، هغه د لیلا او د مجنون قصه وه. مجنون راغی نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیرې ونیوله، چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در او دیوار ته خو به ګورم که نه، په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه. نه لیلا ته چا لیونی خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی. خو خدایا ډوډۍ موډۍ ویس هم نشته، اوږې تږې ناست دی. نو د هغې پې رحم راغی، نو هغه نوکر یې له یو جام پی ورکړله خادم له، وی دا وله یوسه، دا جام پی وله روزانه وړه. او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو، بیا جامو کې کوم ځای دی؟ خو دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي، او لیلا را لېږلي دي. دا اوس که خو چې دې خوارا نه شي. پی غریب یو شپه یو ورځ وسکل، بله ورځ چېرته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده. هغه راغې غوره خغوني و، دې خوا کېناسته، وی زه عاشق یم. بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی، خدای دې خوشحاله کړي. هغه دې خوا ته ځای ونیوه او وی زه عاشق یم. هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست و، نو چې ورخ ته څوک نږدې وي خو باغ وادي نو هغه هغه څکل. هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو. پی بدله زم عاشق یم، عاشق دلی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي. لیلا چې څو ورځې پی ولېږل، هغه نوکر ته وایي یو چل وکته، وایي دونه موده دې مجنون دا پی وڅکل، اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته. وی دا جام نن د پیو موړه، دا یو سا او دا پی چې وڅکل دې مجنون ته وایه چې لیلا وینه پکار ده، دا جام راله ډک راکړه. نو پته ولې چې پیو لیلا څه وکړه، ما سره مینه هم شته. چې که مجازي چا چې پی څکلي ټول عمر، چې جام یې وله یوړه، ورته وایي دا څه دي جامه؟ وی لیلا را کړې وینه غواړي. وی پی راوړه، پی راوړه. وی وینه غواړي ملاله شاه، وینه غواړي، پی راوړه تګې اوږې ما نن یې پی جوړ نه یې درکړی. وی وینه غواړي، نو شاته یې ګوته ونیوله، وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی. زه پیو والی یم، پیو مجنون راوباسه. هغې غریب خو یو ورځ دو پیس کړي، باقي خو ده والي و چې هغه له جام یوړه. وی لیلا وینه غواړي، وی وینه غواړي. بیا بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله، په دا مخ کې ومنډله، د دې مخ دا به یې خوښی، نو راوویستتې یاره د دې لاس تا به یې خوښی. نو یو اندام کې به شی منډه او د هغې نه به یې وینه رېستله، د دې اندام به یې نیغ په د دې به جام یې وله ډک کړه، هله شا به زر وله وړه. دې ته حقیقي مجنون وایي، پیو والا نه. نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه، او خلکو ته ځان ښکاره کړي، ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم، او نور میاشت کې مونځ نشته، روژه نشته، صدقه نشته، دین پسې خبرې کوي، کور کې دننه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونه او فلمونه ګوري. رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی؟ تاسو وایه دا دوکې وایه. دا هغه پیو والا مجنون، دا حقیقي مجنون نه دی. حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي. دې دپاره الله پیغمبر را لېږلی دی، دې دپاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کي. او ما درته وایي د دین غلبه څه ده؟ چې زه او ته سر د واله خپو پورې، سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو. د هندوانو رسم به نه کوو، د عیسایانو رسم به نه کوو، د یهودیانو رسم به نه کوو، سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو. دا د دین غلبه ده. د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم، د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پې نه کوم، باندې پې تاسو عمل کوئ. غلبه به په عمل نه دي. نو د مارون خبره مې دې پورې کوله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول، یا د هغه تاریخ بیانول، یا د هغه کردار بیانول، یا د حضور پاک عقیده بیانول. دا عبادت دی. بیانول هم عبادت دی، اورېدل هم عبادت دی. چې زمونږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو، د هغه د عقیدې نه خبر شو، د هغه د سیرت نه خبر شو، د هغه د اعمالو نه خبر شو. خو مقصد یې څه دی؟ دا نه چې پلان کې مولا ډېر خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو
ډېر مزېدارې وې نه چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي. نو حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وې د دغه مشرکانو. نن دقه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خوله یې ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی. بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایي او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا وکتل چې میوې ولا راځي د جمي په اوړي کې او د اوړي په جمي کې نو زکریا علیه السلام بوډا دی بچي نشته دی نو څه وایي الله ته او مریم دا میوې د کوم ځای نه راځي دا د خدای د طرف نه دا مالا دا الله د طرف نه راځي ان الله يرزق من يشاء بغیر هنالک دعا زکریا ربه چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې نو ته خو به ماله بې موسمه بچې هم راکې هنالک دعا زکریا ربه نو زکریا علیه السلام هلته چا ته سوال کوي الله ته خدایه ماله هم بچې راکې نو خدای وله بچې ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام چا ته سوال کوي رب هب لی هلته زکریا علیه السلام ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چا ته سوال کوي الله ته سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء الله ته بغواړي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة خدای مال یو پاک روحانی او خشته بچی راکې انک سمیع الدعاء خدای دعا اوریدونکی ته ډېر زر اوریدونکی او قبلونکی او دعا قبلونکی د دعا قبلونکی او زما د اواز اوریدونکی ته او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماری راله نو رښتیا ووایه د بیمارۍ دپاره سوال چا ته کړی دی الله ته درخواست کوي خدای ته درخواست کوي او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږه نو چا ته درخواست کوي وایه لکه چا ته کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پیغمبران دي نیازبین پیغمبر دی ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا د ټولې دنیا نیکان صالحان یو ځای کا قسم نه کړه پیغمبر مرتبه ته رسېږي پیغمبر لوی مرتبه ده او پیغمبران چا ته سوال کوي الله ته کوي وان یمسسک الله بضر قرآن وی زه نه ویم فلا کاشف له الا هو که تکلیف درته ورسېد دا تکلیف ختمونکی څوک دی الله ده وان یردک بخیر فلا راد لفضله او که الله راته خیر رسول غواړي دا خیر څوک بندولی نه شي عقیده به دا ټیټ عقیده وساته ګورې تو معمولی دی په عقیده کې کجلی کاغې چې نه دا بیماري خو ما نه دا پلان کې هم درکولی شي او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم درکولی شي لاړه عقیده د شرک اسباب جدا خبره ډاکټر به در علاج کوي خو ډاکټر د نه بیماري لرکولی نه شي به د نه څوک لرکوي الله عالم به راته دعا کوي ساخت به هم کوي تعویض به هم درته کوي خو دا به نه وي چې د ملا جوړ کړم او د عالم جوړ کړم او د پیر صاحب جوړ کړم جوړونکي به څوک یادوي الله به یادوي دا به زموږ ستا عقیده وي خدای نه به بچې غواړئ خدای نه به بیماری جوړېدل غواړئ خدای نه به شفا غواړئ الله ته به خوله وازئ او چې څومره دې حاجتونه دي نو په حاجاتو کې به پروردګار ته خوله وازئ بل چا ته به خوله نه وازئ دا به عقیده وي نو هغې ظالمانو دا شرکي عقیده وه صاحب بوتانې کښېن او بیا د خره بچو ته ګوره هندوان د خره بچي د خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی خر قمقل ته په دې لاره کې نه ګورې په دې سړک د پاسه به ولاړي ګاډی به پرې نیغ راشي او دی به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتاو شي په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري دې ګاډي ته وایي چې ته خو رانږدې شئ چې برغې لتې در کوم او که نه در کوم دې ګاډی پرې راشي نه خر یو نه لتی بیا خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې ټول وخت به دا خلک کار وکړي که نه نو دومره ستړي چې قق کوي قق کوي د تلو نه خو چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي لږ دې پرېښود یو سهولت یې وایي یو شل ټیزونه واچي بیا جم دی او په ډیرانونو لګي څونه کار کوي په ډیرانونو لګي ډیران نه خوراک کوي نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چاته سر لګي دا بېوقوف دی دا د خر نه زیات دی چې سړی د الله په صفاتو خاصو کې بنده الله سره یو ځای کوي او شریکوي دا قمقل خر دی دا روغ نه دی دا نه جوړه دی نو بیا به دې خره سوی دی به وی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عقیده ده چې دا مونږ یې کوو ګوره دلیل خو ځان له مضبوط پیدا کوي دا د هغه عقیده ده الله سوی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا ابراهیم نه یهودی ما کان من المشرکین نه مشرکو یو مخیزی مسلمان حنیف معنی زه یو مخیزی یو پړیقه دو پړیقه نو او دا به دی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوو
دا شرکی دا ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بوتان یې ودرولي په بیت الله کې دننه او 360 بوتان د بیت الله نه ګیر چاپېره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راغی مکه مکرمه فتح شوه نو چوکۍ راواغېسته یو ډکې ورسره یو بوت له به ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له به ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له به ټس ورکو پرېوتېده به ټول بوتان لاړل ختم شو او اعلان یې وکړ څه اعلان یې وکړ چې څه شی دی جاء الحق وزهق الباطل باطل لال ختم شو حق راغی ان الباطل کان زهوقا. نو د حضور پاک ټول جون کې مقابلې شوي دي که د بدر دی که د احد دی که د خندق دی او که هجرتونه دی او که وطن یې پرېښی دی او که غاښ مبارک شهیدان شوي دي او که د طایف سفر یې کړی دی قسم په خدای چې دی د شرک د مقابلې دپاره کړی دی قسم مې راته وکړ چې شرک ختم شي. د مکې مشرکانو خو یې مونږ سره جوړه وکړه مونږ دله چې کومه جینۍ دی خوښې تالی درکو مونږ دله چې څومره پیسې خوښې دلی درکو مونږ دله د خپل علاقې بادشاه مقرر کو خو زمونږ د خدایانو بد مواد ابو دغه ناست دی ابو جهل او د مکې سرداران ناست دي او ابو طالب ناست دی او ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم ډېر کړی نکله ورته پاتې دی. ابو طالب راوغوښته ویرواره راشه دا خلک ټول سرداران راغلي دي جوړه کو مذاکرات چې ورته جوړه کو څنګه جوړه کوي جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وایي چې خپل دین به دې نه استعمالوې په خپل دین به عمل نه کوې اوس دا ته اجازت دی خپل دین دې چلوی اسلام بلکل اجازت دی. او دویمه دله ښځه هم درکوي چې کومه دې خوښه دی وي دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه جینۍ خوښي دله درکوي او که د مکې مشري غواړي هم دله درکوي او مال هم دله درکوي خو یو شرط پته ږدي کاکاجي څه شرط دی وی شرط دا دی چې د دې د خدایانو بد به نه وي د شرک رد به نه کړي د دې د خدایانو بد به نه وي. او ګرواره نور زه هم تنګ شوی ما د دې ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده ټول قوم مخالف دی د حضور پاک مبارک چې دا خبرې واورېدې که نه نو سترګو کې اوښکې وبهېدې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و د ده د وجې نه خو زه لږ محفوظ وم لکه چې تره م رانه جوړ بېزاره کېږي نو څه وایي وایي کاکاجي دا مشران دې ټول واوري دې له نه یم راغلی چې ماله دې خلک ښځې راکړي نه دي پکار مال مې هم نه دی پکار بادشاهي مې هم نه دی پکار دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېږلی که په دې یو لاس کې راته نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي خو چې الله راته کوم دین ویلی دی به خامخا بیانوم دویمه خبره پکې نشته. او کاکاجي خیر دې ته مه خفه کېږه که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وایې زه نشم کولی او تا ته تکلیف وي نو خیر تا نه خفه کېږم پروا نشته دی سترګو کې اوښکې وګوره ته روان شو. ابو طالب ول آواز وکړ واره دلته راشه ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم د زره دي یو دین دی زما او د دوی تا یوازې نه پرېږدم د دې ټولو لاس خلاص چې څه دې خوښوي کوه ځه. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه دپاره شوي دي د دغه شرکي عقیدې د رد دپاره چې هر څه د الله په اختیار کې دی د بل چا اختیار کې نشته دا نور ټول د اسبابو په درجه کې دي زوی خدای ورکوي بیماری خدای راولي بیماری خدای جوړوي جون خدای ورکوي روغ صحت خدای ورکوي مال خدای ورکوي عزت ته خدای په لاس کې دی دا ښکلې عقیده نبي علیه السلام خوره کړه په ټوله دنیا باندې الحمدلله. بل یو جهالت پکې بل څه جواري به یې کوله اوس هم ډېر خلک جواری کوي د جواری ګورې څه مختلف قسمونه دي خلک یې کوي نو دا جواری به یې کوله او د جواری به یې څه طریقه کوله په بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړي نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي یو لاس کې هم غشي و بل کې هم غشي په دې غشو به دوی جواری کوله د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې تش ډکي به لکه خلکو ته یې دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام چې ته په سفر به څوک تلل که نه د منجور هم پکې مزې وې اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي د منجور هم پکې مزې وې نو دوی چې په سفر به تلل نو رابلل نو منجور ته به یې وې ته زما پالو ګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی لاړ شم او که نه نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله غشي به پکې و بیا یې وړقول چې بیا وړقول یو به یې تره وویسته نو په هغې به یې لیکلي نعم او دا کار کوه دا کار دې کېږي او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي لا وی دې کې تاوان دی دا سفر مه کوه پیسې به تې منجور واغېشته هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی نو حقه منجور له به راله هغه له به پیسې ورکړې نو هغه به له پالو کتم هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کړم نو غشې بیا وړقو نو که به پې لیکلي چې امرني ربي خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم او که چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم داسې به یې وکړل لس کسه به یو ځای شو اوښ به په بیه واغېشته نو بیا به یې حلال کړ نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړه کړې
نو دا اوس خو مونږ یې برابر جوړې کړو، هر یو ته خپل حق ورسېږي، یې به یې جوړې کړې. نو هغه منجور کاکا به یې راوستغله، به یې پیسې ورکړې، چې په هغه پیسې به یې ورکړې، نو هغه ته به یې پال وباسه، نو هغه به غشي وړقول. نو چې غشي به راووت، په هغې به یو لیکلي، نو دا چا په نوم راوباسم؟ د پلانکي په نوم. هغه غشي راووته، په هغې یو لیکلي دي، وایي ستا یوی سره ته دا وړه. هغه حساب به پاوه نیم پاوه بله بل به یې وړقاو، د چا په نوم راوباسم؟ د فلانکي په نوم. نو چې د فلانکي په نوم به غشي راووت، په هغې به یې لس لیکلي وو، وایي ته پکې لس حصې وړه. بل به یې راوویسته د پلانکي په نوم، چې هغې باندې به صفر لیکلی وو، وایي ته څادر سنډه ستا پکې سم نه کېږي. دا جواري ده، چا به لس غوټۍ اوړې، چا به دوه اوړې، چا به یو اوړه، چا به تش څادر وسنډه داسې به راړه. دا جوانه. او د منجوریانو خو څومره دي، ستاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګوره څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي. داسې سټونه غټېږي، څوک داسې غټېږي. دا خلک ولا سیدونه څوک ولا ګډوړه څوک دلته کې دا خلک عقل نشته جنو چاته عقل ورک. دلته غریب ګوټ کوي، مزدوري کوي، چارې کوي. چېرته په 4-5 میاشتې کال پس غریبه لږې لږې پیسې بچت کی او چې داسې 6,000 روپۍ بچت کی. دلته یې ښځه څه چلو کی؟ ښځه یې وایي ای سړیه ستا د سر مې د پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلی دی، کله چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلی ستا د سر. هغه مړه کې خوشحاله شي، شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي او څه ټوړه کوي چې ښځه خو زما سره مینه کوي. وګورئ زما د سر یې منلی دی. داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوړ نه تېرېږي، خوشحاله ښځې زما د سر چیلې منلی. یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره. او د ښځې نور پیر بابا ته سیل تړه شوی دی، هلته اړه شوی دی چې د لاړ بچم چکر به میانځ کې دا لوبه ښځې خو صاحبه خو د ان دونه تیز مه کړی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې یزید مکن لتزول منه الجبال غربت وچلېږي. ښه نو تور چیلې راوړه، نو غریب لاړ شي چې اوس ښځې مې د ما د سر منلی دی. په دې مستدی پوهې چې نظر به د الله په نوم کې، ولې منښته به د چا په نوم کوو؟ الله. که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د منښته وکړه دا هم کفر دی. منښته خو عبادت دی، عبادت به الله له کې، غیر الله له به نه کې. خدای له په نوم به ثواب پیر بابا تم بخلی شي، کاکا صاحب تم بخلی شي، بل تم بخلی شي، بل تم، خو منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله، صرف د الله په نوم. نو دې لاړ شي په میلو ګرځي غریب ته تور چیلې را پیدا کړي. نو چې تور چیلې را پیدا کړي نو بس هغه پیر بابا له لاړ شي، کاکا صاحب له لس 15 ماشومان هم سې په اوږه سواره کړي او سې د ګوتې نه نیولي او زه د یخنۍ موسم خو بیا هم نه، خو ګرمۍ کې خولۍ پې بیږي. نو پیر بابا له لاړ شي، نو چې هلته لاړ شي نو هغه چیلې ته منجور والي، د هغه خو د هغه شو، چیلې د هغه شو. او هلته څه بنګني منګني والي او مالګې والګې مدال سره راوړي د هغه ځای نه. بیا دلته په کوڅو کې ته بېګئ د حج نه راغلی دی، مالګې ویشي پیر بابا مالګه مې راوړې، د کاکا صاحب مالګه مې راوړه، ته مدینې منورې کجورې دي او د زمزم اوبه دي. قمقل خلک کاکا صاحب شو، پیر بابا دا نیکان خلک تیر شوی دی، دا صالحین خلک تیر شوی دی، دا اولیاء تیر شوی، دا بزرگان دي. دا هغوی لږ کتاب کې عقیده وګوره هغسې وکړه، هغوی چې دا دومره لوی شخصیت ګټلی دی، پسې ګټلی دی، د خدای او د رسول په تابعدارۍ ګټلی دی. ډېره دې ورسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي. 2 رکعته نفل وکړه، سبا به توبه ښه. دلته یو چیلې حلال کا، تور دی او که سپین دی او که شین دی، دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه ښه، ثواب یې پیر بابا توبه ښه. دی کې فایده. منجور له دې چیلې ورکړه نو پیر بابا پیسه، او منجور له دې ور نه کړه نو پیر بابا پیسه. منجور چیلې واخېسته، خوشحاله شو چې دا او دې ته نه ګورم، ظالمان هم دې ته نه ګوري. پوټې غوندې 2-3 مالګې والا ورکړي، ځه د مدینې منورې کجوره کور ته وړه. امارونو دا به زمونږ د نبي دا جوارې او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري. څوک مرغوال هلته ناست دي. یو دلته هم د مریض تپوس مې کوو، د بالیسار سره تیز روانم، یو سړي مې خپې ته لاس ور واچو، هیله کار یې را غورځېدلی وم، قدم مې تیز و، ودرېدم، وی اورېږه چې وی قسمت ته لا ختم، قسمت ته لا ختم، چې مې هسې غوسه راله چې خدای دې بې خو بس اوس به دې را غورځولې وم. خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډ وو، د ښي طرف غاښ ګس ته تللی او د ګس طرف ښي ته تللی او شکل یې همداسې بدنما غوندې نسواري شانتې خراب شکل یې. ما ورته وی ځان له قسمت سم کا، نیکبخته زما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی او مرغۍ ورته پرتې وي، پال دله ګورم، ما له پال ګوري. دا قمقل خلک هلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولي لیکلي چې هغه پار چا پټ کېږي. نو هغه مرغۍ راخوځي، هغې له ټریننګ ورکړي، لیپافه به راکاږي. نو هغه لیپافه به وګوري تا ته به څه وایي، ژوند دې که خیر یې ښه کېدو والا دی. او کور کې څه پریشانۍ خو شته، اوس پریشانۍ چا په کور کې نشته. او ګس طرف ته کور کې یو ببرسرې ښځه ده، هغه خطرناکه ده. نو د چا ګس طرف ته کور کې ببرسرې ښځه نشته، داسې فارمولي دي چې پار چا پټ راځي. او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي، او مشکلات بیماری هم شته په کور کې. نو چا کور کې بیماری نشته؟ او تاسو کله څه موده مخکې مړی هم شوی، نو کوم کور دی چې مړی پکې نه شوی؟ دا فارمولي مارمولي جنګوي، نو دې غریب نه پیسې وباسي. څوک هلته بورډ لګولي او څه وایي ګارنټي کې ساتھ نارینه اولاد،
ګارنټۍ سره نارینه اولاد او ګارنټۍ بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی؟ قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا، خدای چې وغواړي چاله لونه ورکوي، ویهب لمن یشاء الذکور، چاله زامن ورکوي، او یزوجهم ذکرانا و اناسا، چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي، هلکان ډېر او جنکۍ کم، جنکۍ زیاتې هلکان کم. ویجعلو څنګه دی من یشاء عقیما، او چانه شنډ پیدا کړي چې شنډ یې پیدا کړي چې د ډاکټر او د انجینر پلار هم وله بچی ورنه کړي. دا د خدای قرآن درته وایم، دا ځان ورته نه وایم. نو چې خدای فیصله د بچي نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچي درکولی شي؟ لیکن خدای ته وګورئ عقل نه کار والی ده معلوم. په خدای یقین ساتئ، په الله یقین ساتئ. دا شیطان دلته د اخوا دېخوا ګډوډ کوي. نو ځنکدن کې دا سپېره به درته نېغ ناست دي، ځنکدن په وخت کې به درته ناست دي او دا شبهې به ته را مخکې کوي، هلته د عقیده ته به برباد نه کړي. نو دقه جواری دا په جاهلیت په زمانه کې دا جواری او بله ته وې بله ناشنا دومره خطرناک جاهلیت چې لونه به یې جمدی خښولې، لور د چاړه کېږي، لونه به یې جمدی خښولې. او قرآن شریف کې الله وایي فرشتو ته به د خدای لونه وي چې دا ملکي فرشته د خدای لونه دي. څومره په الله باندې الزام لګول. قرآن شریف کې الله فرمایي وی که د دوی لور پیدا شي نو دا مخ یې تک تور شي، تک تور. په خپله خو په لور دونه خفه کېږي او بیا راوالي په ځمکه کې خښۍ پې شرمېږي، نو په خپله په لور دې مخ تورېږي او پې شرمېږي او ما له لونه جوړی چې فرشتې د خدای لونه دي. دا عقیده. نو صاحب هغه څه چل به وکړو، لور چې به وشوه نه به یې بوتله ځنګل ته به یې ورسوله، نو د مخکې نه به یې له کوي کنیستې نه به یې راواغېسته او په هغه کوي کې به یې ورغورځوله او خاورې به یې پسه وربر کړی. داسې هم کړي دي چې دی په سفر تللی دی او ډېره موده پسه سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوې ده او هغه لور یې د 5 د 6 د 7 کالو ده ګرځي او چې پته ورته لګېدله چې و دا زما د لور ده نو ولې کنده کنستلې ده او بوتلې ده او پای کې غورځولې ده. دا جهالت، بربنډتوب، غلا، ډاکه، جواري، شرک، کفر، بربند طواف کول او دا څه ورته ویل کېږي لونه جمدی خښول. دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شوه او ډېره شوه، د دې تیارې د ختمولو دپاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته ښکلې د 14مه سپوږمۍ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږي. چې دنیا ته یې راولېږه صاحب نو الله پاک څه چل وکړه، د دغه جاهلیت دا تیارې په خدای پاک ختمې کړې. بس اوس به څوک نو غلا به هم نه کوي، ډاکه به هم نه کوي، منع شو. د غل سزا یې وښوله، السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. که کم غل سړي غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه لاس پتې پرې کېږي. دا خپل قانون دی، دا قانون مطابق زنا هم ختم، بس زنا ختم. او که کم سړي یا ښځې زنا وکړه او بې واده دی الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده، 100 دوی به وله ورکوم. او که واده کړی دی دا هلک او دا جنۍ او زینۍ کړې وي نو بیا به یې سنګسار هم په کاڼو بولو. دا هم ټیک شوه. او ډاکه به هم څوک نه کوي. په یو سړي په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان څنګه دی ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم في الحياه ذلك نو الله فرمایي چې ډاکو دی دغه بیا دا سزا ده. دغه څلور قسم دي دغه ډاکو، د څلورو قسمونو څلور قسمه سزاګانې الله په دې قرآن شریف کې ذکر کوي. ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هغه به بیا لاس او خپه به ترې پرې کوي، یو لاس ښی لاس او ګس خپه یا ګس لاس او ښی خپه، او یا به یې وجنې او یا به دغه کې ده په سولیکۍ به یا به د جیل کې چې د وطن نه به یې شړې. دا ډاکو دا حکم. او جواري خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. میسر جواری ازلام من رجس من عمل الشیطان، دا شیطانی عمل دی او دا گندگی دا و نجاست دی غلازت دی، ادی نه بزان ساتي. او دا خور احترام شو نکاح کې بنالی، دا مور احترام شو نکاح کې بنالی، دا لور احترام شو قدر بکې رحمت دی لور قدر بکې عزت بکې احترام بکې لور سره جمده بنه خخې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی، بی بی عایشه صدیقه ناسته وه. وی د الله رسوله یو ښځه و سره 2 ماشومان یې سوال یې وکړ. نو ما سره اسم نو ما سوا د یوې کجورې نه یو کجوره وه. نو هغه مې وله په میان مې ورکړه هغه ښځې له، نو ښځې په میان نیمه کړه، نیمه یو لور له ورکړه نیمه بل لور له ورکړه. او په خپله یې څه ونه خوړل. مور خو په اولاد باندې مهربانې که نه. حضور پاک وفرمایل چې چاله خدای پاک 2 لونه ورکړي او دا مور دا پلار د دې 2 لونو تربیت وکړي او رحم پې وکړي، الله به د دې 2 لونو د رحم په برکت د مور او پلار له جنت ورکړي. ګوره په شریعت کې د لور باندې د جلد ذکر راغلی دی
بل ځای کې راځي چې چا یوه لور ده او د هغې لور تربیت وکړه او خدمت یې وکړه الله به وله جنت ورکړي. زه اکثر طالبانو ته وایم چېرته په حدیثو کې ما نه دي لیدلي که بیبي به دعوه د علم نه کوم که بیبي به خو چېرته ما دا ونه لیدل چې که د زوی تربیت ته وکړه نو خدای به جنت درکوي او په لور د جنت ډېر شته. که لور پیدا شوه او دی ښه تربیت وکړه نو خدای پاک به وله جنت ورکړي. ګوره خلک وایي اسلام ښځو له حقوق اسلام ښځو له حق ورکړه. جاهلیت کې به یې ښځې ښخولې جم دی حق ول اسلام ورکړه میراث یې وله ورکړه. او د ښځې خو نیم میراث یې د سړي په نسبت و. ما وایي بلکل نیم میراث د سړي په نسبت شته خو په دې ذمهداري نشته ذمهداري په سړي ده. دا خو خیراتي وله نیم میراث هلک په نسبت وله نیم ورکوي. دا خو په کور کې ناست سره ګټه وډه خو به دا نه کوي دغه به وله کوي خاوند به وله کوي پلار به وله کوي رور به وله کوي. شکر نو باسي چې لا بیا مو ته نیم حصه میلاو شوه. د کور ذمهداري په ښځه نشته په چا ده په سړي ده ځکه لا هغه ډېره ده او د دې کمه ده. دویم دا چې دې ته حصه میلاو شوه د پلار په مال کې د هلک په نسبت نیمه هلته د خاوند په مال کې مو ته حصه میلاوېږي د رور په مال کې مو ته حصه میلاوېږي د خور په مال کې مو ته میلاوېږي د مور په مال کې میلاوېږي د زوی په مال کې میلاوېږي حساب لګوه څومره دې جوړېږي. او مهر یې زیاتي شی دی مهر د سړي نشته په ښځه او د ښځې په سړي شته. نو څه کم دی ته خبره ورسېدله او جهیز هم شته پلار به هم د واده په وخت کې وله خامخا ساخوا دې خوا کوي. نو عزت خو د حق خو قرآن او پیغمبر او اسلام ښځې له ورکړی په بل دا حق خو نه غواړم چې دا کم یورپ وله ورکړی دی. یورپ د ښځې څه حق ورکړی دی ښځه به ځان له ګټي چې اسلام وایي نه خاوند به وله ګټي. هلته دا نشته. تاسو لاړ چې جاپان کې او په امریکا کې په دغه ملکونو کې وګورئ هلته به هوټل ته ما ته یو سړي خبره کوله جاپان ته تللی هوټل ته به خاوند او ښځه دواړه ځي یو ځای ښځه به ځان له خوراک رالي خپل بل به ورکوي خپلې پیسې او خاوند به خپل بل ورکوي. دا نشته دی. او ښځه به ځان له خپله جامه الي خاوند به ځان له خپله جامه الي. ښځه خپله ډیوټي کې ځان له تنخوا اخلي او خاوند خپله ډیوټي کې ځان له به تنخوا اخلي. دلته خو مونږ غرق او تباه کړو جامې م وله راوړو ډوډۍ م وله راوړو پیزار م وله راوړو صاحبه بنینونه م وله راوړو یخ او ګرم څیزونه م راوړو په هغې کې هم خپه دي. نو ټول دلته ذمهداري په سړي اسلام اچولی ده. یورپ کې دا حق دی هغه بربنډې ګرځي ټوله ورځ دا مې یار دی او دا مې دوست دی او هغه سره چکرې لګوي. حق اسلام ورکړی دی ښځو له بل دین نه منم چې ښځې له حق ورکړی دی بل دین د ښځو نه جامې ایستلي بربنډې کړی بل دین ښځې هغه د کاروبار مشین ګرځولی دی چې شا به ګټه ځان لم ګټه او بچو لم ګټه. اسلام ورته وایي لکه د خان په شانتې د سردار په شانتې کور کې ښه په اطمینان کېره او ګوته خودوه او